الله شکر گزاری کوي هغه انسان با پرسکون وي پر اطمینان با یعنی داسې سړی به څوک ما ته عبادت ګزاری ونه ښایي چې دی الله جل جلاله له زړه نه یادوي پنځه ټیمه مونځ کوي په جمع سره تلاوت ریاضت کوي او دی دې باوجود وایي چې یاره ما زړه نن خفه دی زړه مې اطمینان نه حاصلوي نه قرآن کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار اوسئ د زړونو اطمینان چې دی سکون خوشحالي چې دی فرمایي هغه زما په ذکر کې پراته دی ما ذکر تاسو کوئ نو تاسو به خوشحاله او تاسو تجربه هم کولی شئ خدای دې نه کړي کله انسان باندې خفګان راشي کله خفه یې ډېر زیات بیا 2 رکعته نفل وکړه او خپل زړه اظهار الله ته د اوښکو په ذریعې سره وکړه ته وګوره ته څومره سکون وروسته میلاوېږي که نور څه میلاو شي او که نه شي میلاو خو ستا بدن ته به سکون او اطمینان میلاو شي نو ما عزتمندو قدرمندو الله رب کریم خپل مخلوق دپاره یوه داسې میاشت یوه داسې قدر والا میاشت بختورې شپې او ورځې دې امت ته ورکړې چې مخکې امتونو ته یې چېرته نه دي ورکړی الله محبوب صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي وایي که چېرته الله رب کریم زما امت ته عذاب ورکول غوښتل نو دا 2 شیزونه به ما امت ته نه ورکوه کوم شیزونه فرمایي یو قرآن یو رمضان دا 2 شیزونه الله رب کریم تو امت ته ورکړه نو گویا کہ اللہ رب کریم باندې دا امت انتہائی درجے گران اور محمود دے دا بہترین 2 شیزونه الله مخکې چېرته بل امت ته نه دي ورکړي ما عزتمندو روزه را روانه ده قرآن کې الله فرمایي ان سعیکم لشتى بشک تاسو هر یو انسان ځان له کوشش کوي ځان له کوشش کوي یو صحابی به سهار مونږ وکړو دعا به نه ایسارې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څو ورځې وکتلو غږ یې نه کولو اخر یې کېنول ای زما صحابي دا ته څه کوې سهار ولې نه ایسارېږي چې بس خلکو له اوږو نه خپې واړوې ولاړ شي آواز کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د کجورو سیزن دی شپې هوا وي کجورې هوا سره گزارې شي اوس زما کور دیوار سره د یهودي کور دی او د هغه کور کې د کجورې بوټی ولاړ دی خو دا څانګې ټولې مونږ کور طرف ته نو ټولې کجورې زموږ په کور کې پرتې نو زه دې له وجې نه وختي ځمه چې داسې نه چې بچي مې راپورته شي او پردۍ کجورې ونه خوري زه هغه سهار وختي غونډې کړم او د کور ته یې ورولېږم داسې ایماندار خلک داسې ښایسته عقیدو ول خلک نبی علیہ السلام فرمایي ستاسو دا یو اور په تکلیف کې څوک به دې تکلیف نه وباسي یو صحابي پاسې دوی زه به ورلوالم ما عزتمندو یهودي چې پوه شو چې مسلمان ګیرېږي او دوی خپل دین دپاره خپل غیرت د وجې هر څه کوي نو په یوې کجورې راضي نه شو په 2 باندې راضي نه شو په 10 باندې راضي نه شو هغه صحابي د 24 کجورو باغ و یوې کجورو په بدل کې 24 کجورو باغ یې واخیسته نو الله رب کریم راضي شو صحابینا او دا آیت نازل فرمایلو ان سعیکم لشتى بشک تاسو کې هر یو سړي کوشش ځان کوي سو بل چا دې پاره کجورو علي سو کغنه کجورو علي نو ما عزت مندو روزه روانه ده مونږ مسلمان چا بس سوچ وي خوش قسمت خلک دا سوچ کوي چې یاره یوه نیکي به ما ته په لکو باندې بدلېږي نو زه به دې میاشتې کې دا عمل اضافي کوم او چې کوم دنیاداري وي دنیا لالچ هغه وایي نه په دې میاشتې کې زه لږ ډېرې پیسې وګټم لږ ډېرې پیسې وګټم ځکه چې دا سیزن دی بیا خو نه وي څه نو هغه ته دې شیطان دې سیزن په لالچ کې د عبادت غواړي نو داسې خلک چې هغه دا میاشت چې دی د خپل اختر راتګ په خوشحالو کې تېره کړي داسې بدنصیبه خلک وي چې روژه یې په خولې
کاروبار کې دومره مصروفي چې مونځ پې پاته شي قدر والا میاشت ما عزتمندو قدرمندو دا روزه چې دی کتابونه لیکي دا انسان داسې له ګناه نه صفا کوي لکه خښتو بټۍ اور ته کچه خښته وردننه کوي او پخی یا علما فرمایي وایي لکه یوه اوسپنه وي هغې ته زنګ لګېدلی وي او اور کې کېږدي او اور یې آسان پکې اوسېږي صفایي کړي فرمایي الله رب کریم دې میاشتې په برکت سره خپل بندګان له ګناهونو نه داسې صفا کوي خو چې څوک دې میاشتې طرف ته خو راشي یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم بخاري شریف حدیث دی منبر شریف باندې اولنۍ خپه کېښودله ویې فرمایل امین دویمه چې کېښودله ویې فرمایل امین درېیمه چې کېښودله ویې فرمایل امین صحابه کرام حیران دي چې قربان خو نور نو څه دعا کوي نه بل څه کوي بس صرف امین کوي جمعې لمونځ نه بعده صحابه تپوس کوي قربان نه خو تاسو یو داسې عمل وکړو چې مخکې مو چېرته نه دی کړی دا څه وجه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کله چې ما منبر ته خپله خپه خېجوله جبریل حاضر شو وایي رب رالېږلی یم زه دعا کوم په زما په دعا باندې امین وکړه ما ورته چې صحیح ده ته دعا کوه جبریل دعا وکړه څه دعا یې وکړه یا رب حالات کې هغه یو انسان چاته چې مور او پلار بوډاوالي حالت کې کمزورۍ په حالت کې مور او پلار میلاو شي او دوی د دوی خدمت په ذریعه جنت ونه ګټي دا سړی حالات کې ما وفرمایل چې آمین بیا وی چې قربان الله دې هغه سړی حالات کې چا خواته چې تا نوم واخیستلی شي او په تا درود نوم وایي ما وفرمایل چې آمین او بیا یې وی چې په درېیمې پوړۍ مې خپه ایښودله د منبر جبریل دعا وکړه یا ربه هغه انسان حالات کې چا خواته چې رمضان غوندې میاشت راغله او خپل ځان یې پکې ونه بخل دا سړی حالات کې مطلب څه دی مطلب دا دی چې په دې میاشتې کې انسان د غفلتو نه ځان راوباسي دا دنیا دا حرص دا لانجې دا پونجې دا پټي یو څو کالو دپاره د ځمکه د خپل نوم ته انتقال کړه خو لسو شلو کالو بعده به د ځمکې ته ستا مکمل انتقال وشي یو څو کالو دپاره ځمکه ستا ته انتقال ده ستا په نوم شوه بیا به ته یو زرو کالو دپاره 2000 کالو دپاره 3000 کالو دپاره همیشه د ځمکې په نوم انتقال شي نو ته ولې د ځمکې دپاره خپل عبادتونه پرېږدوې ته ولې خپلو معاملاتو له وجې نه خپل عبادتونه ترک کوې رب کریم نه راضي کوې لکه دا 2021 دی دا کنفرم خبر دی چې 3021 به مونږ ونه وینو په تاسو مونږ یو کس به هم ونه وینو 3021 سلو کلونه بعده مونږ به خدای ته چېرته یو نو ما عزتمندو چې مونږ ته دومره پته دی او دا هم مونږ ته پته دی چې قبر ته به ځو او قبر کې به ستا او ما ته صرف عمل په کار راځي میدان محشر په ورځې باندې به هم صرف عمل په کار راځي نو ما عزتمندو ورځې مو لږ راوویني عبادت ولې نه زیات کوو مونږ پکې او مونږ څه په داسې نادان خلک وي چې رمضان کې ټوله شپه کرکټونه کوي څوک لوډو کوي څوک تاش کوي څوک جواریانې کوي څوک ټوله شپه فلمونو ډرامو ته پروت وي په رمضان کې او بیا ټوله ورځ موده وي مازدیګر لمونځ نه بعد راپورته شي بیا روژه ماته کړي د دې مثال داسې دی لکه ځناور ته چې خوله ور وتړي ځناور ته نو ځناور هم روژه شوه دا مثال داسې دی روژه دې ته نه وایي چا وایي چې روژه دې ته حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي الله بندگانو روژه کې خوب کم کوئ عبادت زیات کوئ روژه کې خوب کم کوئ عبادت زیات کوئ مونږ څه کوو مونږ روژه کې خوب زیات کوئ الټا روانه نو ما عزتمندو قدرمندو یقینا روژهداري سړي خوب هم عبادت دی خوب هم عبادت دی
خو هغې روژې به څه خوند دی چې ته راپاڅې مازدیګر وي او بیا ماښام کې سیده روټۍ ته کښېنې نه ته په لوږې پوه شوې نه ته په تندې پوه شوې نه تا ته د خپلې روژې احساس وشولو نه تا ورځې کې دا محسوس کړه چې زه وږی یم نه تا دا محسوس کړه چې زه تږی یم نه تا دا محسوس کړه چې یار په سر مې بوج دی نه تا دا محسوس کړه چې یار روژې له وجې نه مې بدن کمزوری شو نو هغې روژې به څه خوند دی څه ریاضت هغې روژې خوند او ریاضت نه وي یاد وساتئ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی کله چې زما امتیان سخت تږي وي او ستړي وي او روژې ماتي ته په دسترخوان باندې کښېني رب کریم په خپلو بندګانو باندې په دې خلکو باندې فرشتو په جماعت کې فخر کوي او فرشتو ته فرمایي ای فرشتو تاسو وی چې انسان ما پیدا کوه نحن نسبح بحمدك ونقدس لك مونږ د ستا پاکي بیانوو ستا تعریفونه کوو دا به څه شی کوي په ځمکه به خونریزي کوي ستا په ځمکې باندې به قتل کوي فساد به کوي ما پیدا کوه نن وګورئ زما بندګانو ته چې اذان نه وي شوی زما امر نه وي شوی زما حکم نه وي شوی هر نعمت مخې ته پروت ده خو دوی ژبه نه واوري ژبې ته نه نږدې کوي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دې روژهداري په دې وخت کې د خولې نه چې کوم بوی راځي کوم سمیل راځي الله فرمایي د روژهداري سړي دې خولې دا سمیل دا بوی چې دی دا ما ته د مشکو انفرو نه هم ډېر خوښ دی دا مقام د روژې او چې کله روژهداري روژې ته کښېني روژه ماتوي نو الله رب کریم نبی علیہ السلام فرمایي لس لکه داسې خلک چې د خپلو ګناهونو په وجې دوزخ پرې واجب شوی وي الله یې دوزخ راوباسي او جنتیانو صف کې شامل او چې بیا جمعې ورځ راشي انشاءالله بله جمعه به زموږ او ستاسو روژه وي چې بیا دغسې جمعې ورځ راشي لکه څنګه چې جمعې ورځ دی او روژه دې په خولې وي الله الله نو الله محبوب فرمایي وی بیا په یو سیکنډ کې الله رب کریم لس لکه خلک دوزخ راوباسي او جنت ته دننه کوي دا د روژې مقام دی دا د روژې عزت دی الله دې میاشتې ته فخر ورکړی عزت ورکړی په قرآن کې الله رب کریم په صحابو کې حضرت زید بن حارثه ذکر کړی دی په صحابو کې په نوم سره او په زنانو کې پورا قرآن کې د یوې ښځې ذکر دی بی مریم په نوم سره ویسې خو ډېر ذکر دی بی بی عایشې په شان کې 18 آیتونه دي او په میاشتو کې صرف او صرف الله رب کریم رمضان په نوم سره دا میاشت یاده کړی دا د دې میاشتې فضیلت او دې باوجود موږ مسلمان په غفلت ساده موږ ځان باندې خور کړی او چې ګورې بازار کې مارکیټ کې یو تر بله ګریوانو ته خلک سره فیټ وي او کنځلې کوي څه شی روژه مې ده روژې مطلب دا دی چې ته به خلکو سره بیا لانجې کوې روژه خو سړی نیکي ته راکاږي روژه خو دې شي طرف ته نه راکاږي چې ته لانجې کوې بیا ډېر خلک داسې وي چې هغه روژه نه نیسلو دپاره څه شی کوي عذرونه لټوي یا ما دا تکلیف دی یا ما دا تکلیف دی دا یاد وساتئ چې تر څو پورې یو داسې ډاکټر داسې طبیب چې هغه فاسق معلم نه وي فاسق معلم څه ته وایي چې دی کبیره ګناه نه کوي که داسې ډاکټر وي او تا ته وایي چې روژه مه نیسه بیا به ته روژه نه نیسې او که دې نه علاوه یو داسې ډاکټر چې موږ پېژني هم نه او تا ته وایي روژه پېژني نو ته چې روژه مه نیسه هغه خبر به نه منې فقها فرمایي ولې الله محبوب فرمایي صومو تصحوا بخاري شریف حدیث دی فرمایي روژې نیسئ الله به تاسو ته صحت درکوي روژې نیسئ الله به تاسو ته درود شریف
فرمایي روزي نیسئ الله به تاسو ته صحت درکړي. نو روزو سره صحت ملایي. او د امریکې یونیورسټۍ یو ساینسدان هغه وایي چې زه ګورم چې د مسلمانو دا روزي چې دي په دې کې دوی لپاره څه حکمت دی. نو هغه څه وکړل؟ درود شریف هغه وی چې زه مسلمان ګورم چې دا مسلمانو د روزي فائدہ څه دی. هغه په خپل بیان دی چې ما 10 کاله مسلسل د معدې تکلیف نو روزه مې شروع کړه. روزه یو میاشت روزه مې د مسلمانو په شان ونیسلې چې څنګه مسلمان نسی پېشمنی په ټیم باندې پاسي او ماښام کې ماتوي. دی وایي چې کله ما یو میاشت روزه ونیسله هغې نه بعد ما ټیسټ وکړو الله رب کریم هغه معدې مرض نه ما ته هر قسم تکلیف نه نجات را عطا کړی. ولې چې دا ساینسدانان هم وایي چې ورځې سړی مشقت کوي خوراک کوي نو معده اوړي را اوړي خو په کال کې یوه داسې میاشت چې په هغې کې دا لمر چې دی هغه په زیات خوراک باندې ریاکشن کوي معده خرابولو طرف ته پنځوي. نو په هغې میاشتې کې به ته بیا شپې خوراک زیات کوي. نو دې لجاته الله رب کریم موږ دپاره هغه میاشت رمضان وګرځوله او یې فرمایل چې تاسو شپې خوراک کوئ ورځې خوراک مه کوئ. دا د روزې حکمتونه دي، د روزې برکات دي، روزې ثمرات دي چې الله تبارک وتعالی دغه امت ته خصوصا عطا کړي. بل امت ته نه صرف او صرف دغه امت ته عطا کړي دي. نو ما عزتمندو یاد وساتئ نبی علیہ السلام فرمایي وایي که څوک یوه روزه بغیر د عذر پرېږدي. ډېر خلک په داسې وي یاره زه به بټخېلې ته سبا نو بیا به مې روزه وي زه په ټوله ورځ بازار کې ګرځم روزه دې پرېږدم. شریعت اجازت نه درکوي. که ته کراچۍ ته هم له دې ځای نه ځې او ستا باندې د روزې نیسلو ټیم په حالت د سفر کې نه وي راغلی ته به روزه نیسې. مثال کے طور پر ته سحر روانېږي یا ماسپښین روانېږي له دې ځای نه کراچۍ ته ته به روزه نیسې. سفر په منځ کې په تا باندې روزه راغله سفر کې روان یې چې په تا باندې روزې وخت راغی بیا تا ته رخصت شته دی. داسې رخصت نشته دی. زمونږ خلک وایي یاره زه څم سبا پېښور ته زه روزه نه نیسم. نه په تا باندې روزې ټیم خو راغلی دی ته په حالت د سفر کې خو نه اوس په روزه نیسې په تا باندې فرض دی. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې بغیر د عذر څه عذر یې نه وي څه تکلیف نه ورته یوه روزه پرېږدي فرمایي که ټول عمر د دې یوې روزې قضایي کوي خو کوم ثواب چې په دې یوې روزې رمضان کې دته میلاو کېدو په دې ټول عمر روزو کې به دا ثواب دته میلاو نه شي. دومره لوی ثواب د رمضان د یوې روزې دی. او زمون مسلمان په معمولی خبرو په معمولی بیماریو باندې مونږ روزې پرېږدو نو روزې پرېږدوئ. روزې په شوق سره نیسئ. قرآن تلاوت کثرت سره پکې کوئ. کومو خلکو قرآن نه دی ویلی هغه بالکل ناظرین نه ویلی الحمدلله داسې مسلمان به نه وي چې هغه ته الحمدلله نه ورځي سوره فاتحه نه ورځي یا هغه ته قل هو الله نه ورځي. نو یاد وساتئ په 3 ځل قل هو الله ویلو باندې پورا قرآن ثواب ملاوي. ته خپل ځان ته هدف جوړ کړه دا ووایه چې زه به 1,00,000 ځله 2,00,000 ځله یا 10,00,000 ځله دې ځل رمضان کې د قل هو شریف تلاوت کوم. دا به ثواب به میلاو شي. چا قرآن نه ویلی چا قرآن ویلی هغه باندې خو لازمي دی قرآن پاک په کال کې یو ځل ختم کول دا په هر مسلمان باندې لازمي دی. ولې چې ډېر داسې خلک دي زموږ په معاشره کې جوماتو کې قرآن پاکونه ویلي اوس قرآن پاکونه ته هیر دي. قرآن نه راخلو مونږه صرف برکت پاره مو قرآن ښودی دی. نو یاده وساتئ ما عزتمندو کم از کم په رمضان میاشت کې قرآن تلاوت لپاره ټایم وباسئ.
ټایم وباسئ، ختم دپاره هم ټایم وباسئ، کم از کم یو ختم خو سړی چې وکړي. انشاءالله زمونږ فیضان مدینه کې به هم ختم کېږي رمضان اولنیو شپو کې انشاءالله که چېرته په وخت باندې اعلان وشو خو فبها کنی بیا به په دویمې ورځې باندې چې اوله روژه مونږ ونیسو، دویمې تراویح چې څنګه ادا کېږي نو بیا به فیضان مدینه کې انشاءالله د شپږو شپو ختم وي. تاسو ټولو ته دا دعوت دی چې شرکت پکې وکړئ. نورو ځایو کې ختمونه دا نه چې اوس یو ختم دی وکړو، نه یو ختم نه بل ځای ته ځه، بل ځای ته ځه. دا ټایم چې ستا او ما په موبایل باندې یا په دنیاوي کارونو باندې تېرېږي دا به څومره ښه وي چې الله په کلام باندې تېر شي، بهترین کتاب باندې تېر شي، تلاوت باندې. ځکه چې زندگی خو د انسان ختمېدونکې ده. او بیا یا قسمت اوس تېر کال ته مونږ څومره ملګري وو، څومره داسې جان پہچان والو، تاسو لږ سوچ وکړئ، غور وکړئ چې مونږ سره دې جومات کې وو، مونږ سره به میلاو کېدل، دعا سلام به یې کولو. دې روژه کې مونږ سره نشته، نو چا هم دا چاته پته نشته چې زه به کله مرم، خو مرو به. نو پکار دی چې سړی ځان سره نیکۍ زیاتول شي. دا د نیکیو ګټلو میاشت ده، نیکۍ زیاتولو میاشت ده، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي د دې میاشتې نفل الله په فرضو باندې بدلوي. په دې میاشتې کې یوې سجدې په بدل کې الله رب کریم د 1500 سجدو ثواب درته عطا کوي. او فرمایي چې په دې میاشتې کې څوک الله ته یوه سجده وکړي، الله رب کریم یوې سجدې په بدل کې درته یو جنتي کور عطا کوي، یوې سجدې په بدل کې. او فرمایي چې فرض چې دي الله رب کریم بیا انسان ته په څه باندې اخ کوي؟ په 80 باندې بدلوي. یو فرض ادا کړو داسې دی لکه 80 فرض چې ادا کړو. خو یاد وساتئ د دې میاشتې 4 نومونه دي: وسعت رزق، ماه رمضان او ماه مواسات، ماه رحمان. مواسات معنی کېږي غمخواري، غمخواري. نبی علیہ السلام فرمایل ای زما امتیانو څوک چې یو مسلمان باندې روژې ماتی وکړي په دې میاشتې کې، الله چې څومره دې روژهدار ته ثواب ورکوي چې چا دا روژې ماتی پرې وکړی ده ته به هم الله دومره ثواب ورکوي. غربت دور و، 2-3 ورځې به خلک وږي وو. صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو کمزوري یو، مونږ په چا باندې پوره خېټې باندې خوراک کولی شو، مونږ خو د پوره روژې ماتې وس نه لرو. نبی علیہ السلام فرمائی دا ثواب دا پورا روجه چې دا 4 روجه وا او تا ته ثواب دوره ملاويږي. دا اخ سړی د پارا دې سوچ چې روجه ماتې په ټیم چاته یو ګلاس اوبو ورکی یا یو کجور ورکی، چاته یو ګلاس اوبو ورکی یا یو کجور ورکی. فرمایي څوک چې چا باندې په پورا خېټه باندې روزه ماته یو کې په دې میاشتې کې الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت د سړی د زما حوض کوثر اوبو ور عطا کوي. سبحان الله اکبر. حوض کوثر اوبو ور عطا کوي او فرمایي بیا وترا تګای نشي چې تر څو پورې دا سړی جنت ته نه ویدل نشي. لکه په دې حدیث کې هو چې څوک یو مسلمان ته په مړه خېټه باندې روزه ماته وکړي نو فرمایي زما حوض کوثر اوبه ورته ملاويږي او فرمایي دا سړی ورته کېږي نه چې تر څو جنت ته دننه شوی. مطلب دا دی چې په ورځ د قیامت ته حوض کوثر اوبه هم په نبی علیه السلام شوې او جنت ته داخله دې هم منظوره شوله. نو ما عزتمندو مونږ ته پکار ده چې په دې میاشتې کې د خلکو خیال ساتل، خپل خیال خو هر سړی ساتل. مونږ مسلمان یو، مونږ د کفارو شانتي نه یو چې بس خپل زندګۍ باندې بس فخر کوو، خپل ځان باندې فخر کوو، خپل کور باندې. نه نه، نبی علیہ السلام فرمایي مسلمان مثال داسې دی، دا کل مسلمان داسې دی لکه د یوې ونې د یو بوټي څانګې، یو شان فرق نشته. که عرب دی که عجم دی، که سپین دی که تور دی که پښتانه دی که پنجابیان دی، چې یو ځل مسلمان شو نو ایک ہی صف میں کڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. اسلام خدا خوند دی، اسلام خدا معیار دی چې مسلمان چې دی هغه د نورو مسلمانو لحاظ کوي، هغه د مسلمان خیال ساتي، مسلمانی مونږ ته ادب ښایي، مسلمانی مونږ ته تمدن تهذیب ښایي. نو ما عزتمندو قدرمندو خصوصا په دې میاشتې کې هغو خلکو خیال ساتئ
چې کوم خلک مالي لحاظ سره کمزوري وي ستا به کمی وي نو الله به تا ته نور هم سیوا کوي خو د هغو خلکو خیال ساتئ چې آخرت ته ډېره خزانه مونږ ځان سره ویسو رب کریم دې عمل توفیق نصیب کړي آمین الحمد